د جناب عمران خان صاحب سره دا مسافر څومره مینه کوي. بیا د دغې مینې د وجې دغه خلک زموږ سره څومره مینه کوي. د څومره چې هم د پی ټی آی کسان دي نو هغوی ته زه وایم چې دا ویډیو به نن ګورئ او دا به شیر کوئ. دا به هغې خلکو ته وررسوئ چې څوک د عمران خان صاحب نه نفرت کوي، چې هغوی وګوري چې دغه مسافر د دې عمران خان صاحب سره څومره مینه ساتي. تاسو سره ما پرون یوه ویډیو شریک کړې وه چې زما والدین تللي دي عمرې له الله جل شانه دي عمره قبول او منظور کړي. نو زمونږ هم خواهش وي ځکه والدین دي خامخا په دې خوشحالېږي چې یاره زما د دې بچي سره څوک مینه ساتي او که نه. نو ما هغې کې نمبر شیر کو، ستاسو سره مې شریک کړل، په هغه ټایټل کې مې لیکلي چې یاره زما د والد صاحب څه څوک میلاو شو او د هغه سره مینه وکړه. د دې مطلب دا چې یاره ما سره مینه وکړه. نو زما خو دا سوچم نو چې یاره ستاسو زما سره دومره مینه ده او تاسو زما سره دومره مینه ساتئ د څه د وجې چې یاره زه ستاسو سره اپډیټ شریک کوم د عمران خان صاحب او سپورټ کوم. بیا تاسو د هغې په ذریعه زما سره څومره مینه کوئ. د حاجي صاحب دی الله جل شانه دې ورله ډېر عمر او ژوند ورکړي چې کومه مینه یې وکړه زما سره الفاظ نشته دی چې زه تاسو سره بیان کړم. وزیر لایق صاحب چې کوم د تیمرګرې دیر سره تعلق ساتي خو په دې وخت کې هغه غبیره کې د هغه دکان دی د ګړو، الحمدلله خپل روزګار یې دی، الله دې ورله نور هم ترقي ورکړي. پاکستانیان دي زمونږ پښتانه رونه دي، نو چې دوی په ترقۍ باندې نو موږ به پرې خوشحاله یو. په غبیره کې د هغوی دکان دی، دوه دکانونه منپوهه کې دي، دوه په بته کې دي، که په دې نومونو کې غلطېږم بخښنه غواړم. خو حاجي صاحب چې په خپله به کوم دکان کې دی نو هغه په غبیره کې دی، غالبا چې په ریاض کې دي دا ځایونه. نو هغه چې کومه مینه کړې ده ما ته وایي چې نوید بھائی والد صاحب دې دلته کې ورته ووایي چې زما خواله راشي چې زه یې مېلمستوب وکړم. خو هغوی په عمره کې دي نو والد صاحب یې معذرت وکړو چې یاره موږ هلته نه شو درتلی. نو بیا حاجي صاحب ویل چې یاره زه خپل طرفه د هغوی سره مینه کوم، څه ګفټ ورله تیاروم. نو هغه ګفټ څه دی راځئ دا وګورئ. دا د اقبال ورور دی، دا څه ملګري راغلي نه ده، مکینکان یې را روان کړي، غریبانانو کپړې هم نه دي بدل کړي ښه. او دا غوټه چې کومه ده دا شپږ سپرېګانو، دا دوه ګړۍ دا د ابۍ دي او د حاجي صاحب د صحیح ده، او دا ستا غوټه ده ښه. دا دې د بچو دي د هلکانو، دا دې د لوڼو دي، او دا یوه ګړۍ پکې ستا ده، دا یوه دې د کور واده ده، او دغه دوه سپرېګان ستا دي ښه. او بس دغه دې ورور دی اقبالو، او دا نور ملګري دا دي. بس دا لکه ویډیو مې ته وکړه. تاسو وکتل ملګرو حاجي صاحب ډېره زیاته مینه کړې ده. هغه دومره مینه وکړه نو ما ویل ولې نه چې زه د هغه شکریا د ویډیو په ذریعه باندې ادا کړم. حالانکې ما سره هم دوه دریو کسانو رابطې کړي دي چې نوید بھائی ستاسو د والد صاحب سره به مونږ لازمي میلاویږو. خو د هغې نمبر چونکې داسې چې ډېر ملګري وایي نوید بھائی ستاسو د والد صاحب نمبر میلاویږي نه، اکثر مونځ ته یا بند کي یا سایلنټ وي. نو دغه وجه کیدی شي الله پاک دې ستاسو د ټولو سره ښه وکړي. چا چې هم زما د والد صاحب سره رابطه وکړه، هغه له تسلي ورکړه، هغه سره د مینې اظهار وکړو، نو د هغوی ټولو یو جهان مننه کوم. خو بیا هم که څوک ورسره ملاقات کوي، څوک ورسره میلاویږي، نو که چېرې زما د والد صاحب نمبر نه میلاویږي نو دا بل مې د ورور نمبر دی، د ده سره هم تاسو رابطه کولی شئ. دا زما د والد صاحب سره موجود دی. یو ځلې بیا د حاجي صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کومه، یو جهان مننه. ستاسو دغه چې کومه مینه ده نو د دې زما سره الفاظ نشته دی چې زه ادا کړم. خو چې څومره هم کتونکي دي، یوازې حاجي صاحب نه یادوم، څومره چې هم زما سره مینه ساتي خلک، زما دا پیج یې فالو کړی دی، زما ویډیو شیر کوي، نو هغه ټول زما د سر ګلونه دي او زما دپاره ډېر قابل احترام دي. زه اسم نه یم، قسم یم، دا ستاسو د وجې یم. الحمدلله څومره چې هم د وټساپ دا نمبر دی د ګوټ کې، څومره چې هم ملګرو میسیجونه کړي دي، زیات داسې ملګري هغوی ګیله کوي، وایي نوید بھائی دغه غټو سوشل ورکرانو ته چې مونږ میسیج وکړو نو موږ له د میسیج ریپلای نه راکوي. خو الحمدلله هر چا ته که د ورځې 600 میسیجونه راغلي دي، 600 واړو ته ما جواب ورکړی دی، که هر څومره راغلي دي نو هر یو ته ما په ټایم باندې هغه ته ریپلای ورکړی دی. ځکه یو سړی زما سره مینه کوي، هغه ټایم وباسي ما ته میسیج وکړي، نو لکه زه خو بیا ډېر عجیبه انسان یم چې زه هغه ته ریپلای نشم ورکولی یا نه وله ورکوم. نو الله دې راکړي غرور تکبر نه راولي، الله دې وکړي او الله دې ماله هغه پهچان هم نه راکوي چیرې زه پکې بیا چاته ځان نشم رسولی. دا زه دعا کوم د رب نه چې دومره پهچان مې هم نه دی پکار چې بیا یو سړی زما سره مینه کوي او زه
هغه ته ورسېدی نشم هغه له ټایم نشم ورکولی دا څومره چې شهرت دی په دې کې الحمدلله هر چا ته ما خپل ټایم ورکړی دی که یو کس نیم زمانه پاتې شوی نو هغوی نه زه ډېر زیات معذرت غواړم خو الحمدلله ټولو ته په واټساپ باندې واپسي جواب میلاویږي نو دا ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړي چې صرف هغه خلک یې وګوري چې د عمران خان د وجې د نوید سره خلک څومره مینه کوي نو بیا سوچ کوئ چې د عمران خان سره به خلک څومره مینه ساتي دا پیغام مخکې لازمي شیر کړئ کمنټس کې ښکلې غوندې کمنټس لازمي چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله سات اخر کې بس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دوی زموږ وطن پاکستان دی مسلمان دی الله